نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کله په دغه باندې براق باندې هغه سور شو، نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاره کې هغه روان دی، نو جبرائیل علیه السلام هغه ورته ووی چې ته دې ځای کې کوشه مونځ وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووی چې دا کوم ځای دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وی دا هغه ځای دی چې ته به دې ته هجرت کوې، دا ستا د هجرت د هغې ځای دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې 2 رکعاته وکړه، بیا یې په براق باندې هغه سور کړ، نو مخکې یو ځای راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام یې کوشه دې ځای کې دغه مونځ وکړه. نبی علیه السلام کوشو هلته کې مونځ هغه یې وکړ. تپوس یې وکړ دا کوم ځای دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې دا هغه ځای دی چې موسی علیه السلام باندې دې ځای کې وحي راغلی وه، نبوت هغه ورته میلاو شوی، طور سینا، طور سینین هغه ورته وایي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په براق سور شو، نو مخکې چې بوته، نو ورته یې دلته کې کوشه مونځ وکړه. یو غټ جامع مسجد هغې ته یې بوته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې 2 رکعاته وکړه. تپوس یې وکړو دا کوم ځای دی؟ وی دا شعیب علیه السلام مدین کې و، دا د مدین ښار دی او دا د هغې غټ هغه جامع مسجد دی. نبی علیه السلام په هغې کې مونځ هغه وکړ. بیا په براق سور شو، بیا لاړ بیت المقدس ته چې قریب شو، نو وی دلته کوشه 2 رکعاته وکړه. نبی علیه السلام هلته 2 رکعاته وکړو. وی دا کوم ځای دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وی دا هغه ځای دی چې عیسی علیه السلام په دې کې هغه پیدا شوی دی، دې ته بیت الله هم وایي. نبی علیه السلام په هغه ځای کې هغه 2 رکعاته وکړو. بیا بیت المقدس ته لاړ. په بیت المقدس کې د جنت چې څه حورې وي هغه الله تعالی خپل قدرتونه هغه یو سایډ هغې ته جمع کړي وي. جبرائیل علیه السلام ورته ورشه دا ورته حورې دي د جنت، دو باندې سلام واچوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لاړ، په هغه حورو باندې سلام هغه یې واچو. بیا راغی کېناسته، نو 2 پیاله هغه ورته کېښودلی شوې، یو پیاله د شرابو او یو پیاله د پایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وکتل، نو جبرائیل علیه السلام ورته هم اشاره ورکړله. نبی علیه السلام هغه د پایو ګیلاس هغه یې واغسته، پیاله یې واغستله، هغه یې وڅښه. جبرائیل علیه السلام ورته وی که چېرته تا دا بله پیاله یې څښل وی نو امت به دې ګمراه شوی، نو دې وجې نه ستا امت هغه به صالح وي او ستا امت هغه به نیک وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیا دغه ځای کې پاتې شوی دی او د دې نه بیا براق په دغه ځای باندې و، نبی علیه السلام اسمانونو ته تللی، نو د دې منځ کې نبی علیه السلام ډېرې خبرې لیدلې.